السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست 12 تاریخ ټول ملک کې د جشن آزادۍ تیاریان شروع دي او پښتانه غریبانان بیا کډې په سر او در په در دي په باجوړ کې اپریشن نه اوسه پورې 2000 خاندانونو کډې اغستې دي او هغه فوټیج ته وګوري خلک ډېر په بې بسۍ کې د ټول کور نه ضروري سامان په یو ډاټسن کې راغستي او په جړه د کور وځي هغوی سره دا فکر دی چې زنانه به چرته عزتدار خلک دی په در په کیمپونو کې بناسي پردې انتظام بني نو دغه صورتحال روان دی په باجوړ کې په لوی مامون کې 27 علاقو کې بیا د درې ورځو دپاره کرفیو ولګوله او خلک د هغې ځای نه وځي او زه دا سوچ کوم چې د دغې ماشومانو په ذهن کې به سي چې آیا خلک جشن ازادي نور پاکستان مناوي او پښتانه په کیمپونو کې ناست دي نو دا ډېر غلط تاثر دی دهشتګردي ختمول پکار دي خو دا زموږ د ریاست د غلطو پالیسو نتیجه ده چې افغانستان جنگ کې مونږ حصہ اخیستې او د هغې نه پس مونږ حالات کنټرول نه کړی شو به اربونو روپۍ زموږ د سالانه دفاع بجټي او حالات په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې ورځ تر ورځه خرابېږي بلوچستان کې هم د ازادۍ میاشت ده او د 31 تاریخه پورې موبایل نیټورک بند دی ایون په کوټه ښار کې هم بند دی نو دې نه اندازو کې چې مونږ کم ځای ولاړ یو د امن و امان صورتحال کې دا یو ډېر افسوسناک صورتحال دی دویم خبر دا دی چې د 9 مۍ په واقعه کې پرون بیا څه کسانو ته سزاګانې واورولې او ډېر کسان داسې وو چې عالیه حمزه غونته ښځه چې دا په هغې ورځو کې گرفتار و د پولیس په کسټډي کې و او په هغې باندې هم د شادمان تاڼې د جلاو ګیراو کې 15 کاله قید دی ورسره پکې ځینې کسان په اسلام آباد کې وو په هغوی هم په هغې وخت کې اودایي ثبوتونه هم شته په لاهور کې خو بل خبره دا ده چې 9 مۍ نه پس چا پریس کانفرنس کړی دی نو هغوی ټولې سزاګانې معاف شوي دي نو آیا کو جرم وکړي او پریس کانفرنس وکړي نو ریاست به ورته هر څه معاف کوي نو بیا خو سبا کلبوشن یادې پریس کانفرنس وکړي نو به مونږ پرېږدو معیار یو ساتل پکار دی کو چېرې دا جرم دی نو بیا ټولو له سزا ورکول پکار دی خو کو دا جرم تاسو صرف د سیاسي فایدې دپاره استعمالوي نو په داسې سزاګانو په داسې عدلیه باندې څوک یقین نه کوي او دا اظهار دی چې بېګناه ښځې کله ریاستونه په جعلي کیسونو کې سزا ورکوي نو مطلب دا چې دا ریاست ورځ ته ورځه کمزوري کیږي ځکه چې مضبوط ریاستونه انصاف کوي ظلم نه کوي او د ریاست کار انتقام نه دی اخیستل انصاف ورکول دي نو دا یو غټه خبره وه بل یو صحافي دی ریاض الحق هغه خبر ورکړی چې یو طرف ته ملک معاشي نظام دومره تباه دی چې کله د یو ملک نه قرضې الو کله بل نه او په یو کال کې 11 ارب روپۍ اشتهارونه ورکړي دي او هغه چې کم ډیټیل ورکړی دی نو جیو چینل له 64 کروڑ جنگ اخبار له 63 کروڑ دا د یو مالک دی اے آر وائی له 44 کروڑ دنیا نیوز له 40 کروڑ پی ٹی وی له 39 کروڑ سما ٹی وی له 38 کروڑ ایکسپریس نیوز له 38 کروڑ هم نیوز له 36 کروڑ او ډان نیوز له 31 کروڑ او د محسن نقوی چینل چې دی 24 نیوز هغې له 30 کروڑ روپۍ ورکړي دي نو اشتهارونه صرف دی له ورکوي چې دا میډیا چینلې د مهنګایۍ بېروزګارۍ د عوامو د مسایلو خبرې ونه کړي او صرف د دوی صفتونه کوي چې دلته افتتاح وشو او هلته هغه ټولې جعلي افتتاحګانې بل یو خبر دا دی چې په حج انتظاماتو کې دا زموږ ظالمان حکمرانان او اختیارمند دي حج هم نه بخي په حج انتظاماتو کې 40 ارب روپۍ کرپشن شوی دی نو ته سوچ وکړه چې خلک حج عمره کې کرپشن کوي هغه ملک به ترقي وکړي دا یو څو خبرې وې ما چې تاسو سره شیر کړم امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته